مې چې ایستلي دي د کویدنې دا والي چې ایستلي دي نو خو یې داسې کړې وه چې دانه وانه کړې وه خو په داسې وزن پرته وه چې موږ ورو د خولې خبرې هم نشو کولی چې تا زما لور خاورو ته وسپارله نو زه به بدلېږم نه تا ما سره کم ښه کار ملګري اکثر ګیله کوي وایي نوید به یې چېرته د خوشحالۍ خبر هم راوړه زما د الله په ذات باندې قسم وي ملګرو که تاسو زما د موبایل دا ګیلري وکته نو تاسو به حیران شئ چې نوید به دا تا سره کم قسم ویډیوګانې دي دا خو د کتلو نه دي دا خو په انسان باندې څه چل کوي خو زموږ دغه پښتانه کوشش دا کوي چې یاره کله هم یو ځای کې څه مسله وشي نو موږ ته یې راولېږي وي نوید به یې اواز پې اوچت کا چې انصاف میلاو شي خو انصاف خو په دې ملک کې شته نه روزانه داسې خبر راځي ملګرو چې تیر کم خبر وي نو هغه پې موږ وبخو دې سیټ کې دا تصویر وګورئ ملګرو دا خورکۍ خاوند وجلې ده ولې وجلې ده تاسو ما ته دا ووایئ څه قصور څه ګناه زموږ دغه خویندې میندې زموږ سره ډېر زیات د ناکامۍ ژوند تیری نو بیا ظلمونه چې کله برداشت کوي ملګرو نو هغه خاوند ته پته ولګي هغه بې ضمیره ته پته ولګي چې زما دا ښځه هېڅ هم نشي ویلی نو بیا د دغه خاوند د دغه ظالم خاوند کار صحیح د هغه دا کوشش وي چې دا د مخې نه لرې کړو ځکه چې د دې د تپوس خو څوک شته نه نو بیا چې د یو غریب خاندان سره تعلق ساتي نو مور او پلار بیا دغه جړاګانې کوي د دې د مورکۍ خبرې در سره په دې اخره کې شریک کوم چې هغه څه وایي د دې خور د واده 4 کاله وشو د دې نه 2 د ګل غوندې لوریانې پاتې شوي او د دغه خاوند دغه ظالم په دې باندې بله ښځه کړې ده تا خپل ژوند هم ذلیله کو منم ملګرو چې په اسلام کې دویمه ښځه جایز ده خو په شرط د دې چېرې ستا په دې بله ښځه کې څه مسله وي نو الحمدلله ثم الحمدلله د تصویر بخښنه غواړم دا تصویر درسره د دې وجې شریک کوم چې تاسو وګورئ چېرې په دې خورکۍ کې څه کمی شته چې دغه بې ضمیره دغه بې غیرته په دې باندې بله ښځه وکړه نو دا هم ویلی کېږي چې په دې خورکۍ باندې به د ډېر وخت نه ظلمونه روان وو خو هغه خپل خاوند هغه غیرت او پښتو یې راټینګه کړې وه په کور کې څه نه دي ویلي په چم ګاوڼ کې څه نه دي ویلي په خپل ځان باندې به هغه ظلمونه برداشت کول د هغه بې غیرته دپاره چې اخره کې هغه بې غیرته څه کارنامه وکړه دغه د ګل غوندې خورکۍ مړه کړه اوس څه شو ملګرو په جیل کې دی خو مورکۍ دا خبره کوي د دغې خورکۍ چې کومه مور ده دا خبره کوي چې انصاف دې ماته میلاو شي ځکه موږ د اوسه پورې د خپلې کوڅې مخې ته پولیس هم نه دی لیدلی چې زموږ تپوس یې کړی دی کس ګرفتار شوی دی ملګرو هغه مور دا خبره کوي چې یاره موږ ته د انصاف میلاو شي او دې کس ته د پانسي میلاو شي چې بل څوک بیا داسې قسم کار نه کوي نو هغې مورکۍ ته زه ویم چې پانسي شته نه انصاف شته نه نو هغې کسانو ته هم دا ویمه چې څوک د دویمې ښځې شوق کوي او وایي چې یاره زما د 2 ښځې نو هغوی ته ویم چې انجام یې هم دقه وي اوس تاسو ما ته دا ووایئ ملګرو چې د دویمې ښځې کولو سره د ده ژوند جوړ شو که تباه شو نو هغې دویمې هغه له څه پیدا ورکړه چې جیل ته یې بوتلو دا واقع چېرته شوې ده خو غالبا چې دغه 400 سیډونو ته شوې ده چې چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان